رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. هغه مرګري ته پوس کړي چې کم کارونه دي چې د هغې په وجه په کور کې او په ژوند کې په عمر کې او په کور کې بې برکتي راځي. د ټولو نه اولنی کار په هغې کې مونځ پرېښودل دي چې سړی په د مونځ پابندي نه کوي نو د کور کې به بې برکتي راځي. دا دوه جدا جدا مسلې، عمر او کور مال کې به دا جدا خبر ده. عمر کې برکت چې راځي عمر کې نو هغه د مور پلار په خدمت باندې راځي، او په علم کې چې برکت راځي هغه د استادانو په خدمت باندې راځي. او چې د مور پلار خدمت څوک نه کوي د عمر به بې برکته وي. عمر به 100 کاله شي خو دی به پکې د 15 ورځو کار ونه کړی شي پوره، او یو سړی به وي هغه د مور پلار خدمت کوي، د عمر به لږ غوندې وي خو کار به پکې د 100 کالو نه هم زیات وکړی شي. نو دا دغه جدا مسله شوه. او په مال کې او په کور کې بې برکتي دا په بېلمازۍ راځي. څومره یو سړی یا یو کور کې ډېر بېلمازی نو دومره به په مال کې برکت نه وي، رزق کې به برکت نه وي، کور کې به خیر نه وي، برکت به چې کوم دی نو په کور کې نه وي. دارنګې د یو بل سره حسد طرفګني کول دې سره په کور کې بې برکتي راځي. کاروبار کې خلک شریک دی او هغه یو بل ته بدنیته شو نو په کور کې به چې کوم دی بې برکتي راځي. دارنګې په دې کور کې د جولاګانو دا جالي دا نری نری جولاګو جاري دا چې څوک په کور کې ساتي د کور کې بې برکتي راځي، رزق کې تنګي راځي. دارنګې چې کومه دی په کپړه باندې پاکه کپړه ده صادر دی هغې باندې ځمکه صفا کې نو دا په دې کې یو هغه ده چې د دغه دپاره باقاعده کپړه جوړه کړي لکه جاړن دستر هغه دوی نه هسې عامه کپړه ده پاکه په هغې باندې ځمکه فرش وغیره صفا کې په کور کې بې برکتي راځي. دارنګې چې کومه دی د درشل د پاسه سړی کینی بې ضرورته نو په کور کې بې برکتي راځي. په کنډم او مات لوښي باندې سړی خوراک سکاک کوي چې جوړ کړی نه دی، لوښی کرک شو مات شو 2 ټوټې شوی نه دی خو بیا دې واپس پیون کړی نه دی. لوښی پیون کېږي جوړېږي که نه ایلپي باندې ورواله مثال. اوس خلک مالدار شو، اوس خلک دغه نه کوي. پخوا به خلکو به دې لوښو پتري ټکوال داسې واړه هغه پیالې به ماته وه 20 پتري وه پې لګېدلي غریبي وه خلکو چې کوم دی نوي نشو اخستی. اوس خو چې کوم دی ګیلاس مات شي مات شي 6 به نور راوړم د یو په ځای باندې پیسې خلکو سره ډېرې مالدار دي خلک که نه نو هغه مات لوښي باندې خوراک کول. دارنګې په ولاړه باندې پرتوګ اغوستل، پرتوګ به په ناسته باندې سړی اغوندي دې سره کور کې او په مال کې بې برکتي دا راځي. دارنګې پټکې په ناسته باندې په سړی پټکې په سړی پټکې ځان له په سرول سنت دي، خو د پټکي د په سرولو دا طریقه ده چې قبلې ته مخ کا، شیشې ته ودرېږه، پټکې برابر کا، کوږ وږو کوږ وږوالی ترېنه وباسه او په ولاړه پټکې وتړه. که په ناسته باندې یو سړی پټکې تړي نو دا لکه غوا چې په ناسته میتیازې کوي د اوسه غوا نه هغه په سوټه او میتیازې په ملاسته باندې کوي او نره غوا چې کوم دی میتیازو ته پاسي. خبره باندې پوه شوې په ملاسته ګیام نه خوري. ګوره ورته ګیام په ملاسته نه خوري په ولاړه خوري. اوس خو د انسانانو په ولاړه باندې خوراک شروع کړی دی څاروي دي نو تاسو خیال ته راغله دا د بې برکتۍ خبرې دي. نو کور کې تلاوتونه کوئ، کور کې منځونه کوئ، خصوصا نفل ټول کور کوئ. څومره نفلونه چې دي دا کور کوئ. بهتره دا ده چې اودس دې سړی کور کوي. دا خو دې زمانه کې د خلکو د مجبورۍ نه د جوماتونو کې د اودسونو ځایونه او باترومونه او دا جوړ کړی شوي، ورنه اودس په کور کې بهتر دی. خو خلک ډېر ځي راځي مسافرو دپاره مجبورن سړی دا کوي. نو کوشش دا پکار دی چې سړی اودس کوي نو کور کې دې وکړي. زه د زمانې نه په کور کې اودس کوم، دلته مې چېرته اودس نه دی کړی، همدغه دپاره چې په سنت باندې عمل راشي.